په دیر کې پیر بغرای شاه یې نیولی دی. پیژنئ پیر بغرای شاه؟ ما په سبقونو کې هم ډېر ویلي دي. او پیر بغرای شاه دی پیر زه دغه ډي اس پي ته او دې اے سي ته چې ما ته څوک وښایي چې دا په پلانکي ځای کې دی، زما د پلار په نیز باندې خو هار اچول څه دي؟ ناروا دي که نه دي؟ خو زه به دله د پیسو هار جوړوم او وړم به ورله چې شکر دی چې پیر بغرای شاه دا تا ونیو. خو چونکې هغه شرمېږي نه، هغه د علماو په جامې کې د علماو دپاره ناسور دی که نه دی؟ هغه چې کوم ټیکټاکري کوي، هغه چې کومه فحاشي کوي، هغه چې کوم په غلط انداز باندې د دې ماشومانو سره میلاویږي، دومره دا خریلي ټیکټاکران نه کوي. او بیا یې ورسره پټکې هم په سر کړی او سپینې جامې هم اچولي او بیا دا کار کوي. زه دغه پولیس مشر ته شاباشي ورکوم او انعام به ورله ورکوم. خو دا یو پیر بغرای شاه نه دی. د دې پیر بغرای شاه سره په دې ذلهګیر کې دوه نور علما دي چې د دیني مدارسو نه سندونه اغوستي دي، سپینې جامې اغوندي، سپینې پګړۍ په سر دي، لیکن هغه د فحاشۍ دعوت ورکوي. دغه دواړه دې ورسره هم ونیسي، ځکه دا د مسلمانانو نه، دا د اهل حق علماو، دا د هغوی په جامې باندې داغ دی، دا د هغوی په تندي باندې یو کلیک دی. دا پولیس انتظامیه دي، دغه نور دوه ملایان هم ونیسي او داسې سزا دې ورله ورکړي چې دنیا ته عبرت شي چې څوک د خپلو استادانو، د خپل جماعت، د خپلو دینیو مدارسو د هغوی د بدنامۍ سبب جوړېږي، هغوی له هم دغه رنګې سزا ورکول پکار دي. انشاءالله چې دغو له یې ورکړي، نور به انشاءالله العزیز د دې نه عبرت واخلي. وآخر دعوانا ان